الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اس کے حوالے سے چند ایسی باتیں ہم لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے مشہور ہو چکی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا، اسی طرح سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ انسانوں نے اپنی طرف سے ایک صرف سوچ پر توہم پرستی کی وجہ سے یہ باتیں عام ہوئی ہیں. نہ تو شریعت سے ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی بزرگان دین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے اس طرح کی کوئی بات ملتی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ شریعت نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے. شریعت نے منع فرمایا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات اور دن یہ دو نشانیاں بنائیں. یہ جو رات اور دن ہے اللہ فرما رہے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْل. جو رات والی نشانی ہے اللہ کی، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے بغیر روشنی والا بنایا، بے نور بنایا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. اور جو دن والی اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے جو دن والی نشانی بنائی ہے اس کو اللہ رب العزت نے روشن بنایا، روشنی والا بنایا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. یہ اس لیے اس کو روشن بنایا تاکہ تم لوگ اللہ کا فضل تلاش کر سکو، یعنی روزی تلاش کر سکو، اپنے بچوں کا رزق کما سکو دن کے وقت. اس لیے اللہ رب العزت نے دن کو روشن بنایا. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اور یہ دن اور رات کیوں بنائے اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اور یہ دن اور رات کی یہ جو نشانیاں ہم نے بنائیں یہ اس لیے بنائیں تاکہ تم سالوں کا اور اپنے اور کاموں کا حساب رکھ سکو، تمہیں پتہ چل سکے کہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے،
اور کون سا سال چل رہا ہے۔ اگر مثال کے طور پر رات ہی رات ہوتی سال کے 12 مہینے، تو کوئی کسی آدمی کو یہ کام کہتا کہ میں فلاں دن آپ کا یہ کام کر دوں گا، تو دن کی تو بات ہی نہ ہوتی، اس میں نہ جمعہ ہفتہ اتوار یہ دن ہی نہ بن سکتے، کیونکہ رات ہی رات رہتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی دن کب تبدیل ہوا۔ اس لیے ایک یہ۔ دوسرے نمبر پر نمازوں کے اوقات کا اس میں تعلق ہے کہ صبح کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے سورج کے نکلنے سے۔ اب یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اللہ پاک نے ایسی ہی بنائی، ایسی قدرت۔ اب تو گھڑیاں آ چکی ہیں، پہلے تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، تو پہلے لوگ سورج کو اور چاند کو دیکھ کر ہی وقت کا حساب لگاتے تھے۔ دوپہر کے وقت یہاں پر سورج ہے تو اتنا وقت ہو گیا ہوگا، یہاں سورج ہے تو اتنا وقت ہو گیا ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں بنائی ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ دن اور رات اور یہ مہینے یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ سالوں کا اور اپنے کاموں کا حساب رکھ سکیں، بس اس لیے یہ ذہن رکھنا، یہ بات رکھنا کہ کوئی فلاں مہینہ منحوس ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو منحوس کہنا اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، شریعت اس چیز سے منع فرماتی ہے۔ اور ایک حدیث قدسی آتی ہے، ایک ہوتی ہے حدیث اسے کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہو، اور ایک ہوتی ہے حدیث قدسی کہ جو اللہ کا فرمان ہو لیکن قرآن میں نہ ہو، اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمائیں، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے مفہوماً رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان یعنی بنی آدم وہ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی نکالتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ بھئی یہ فلاں دن بڑا منحوس ہے، یہ مہینہ بڑا منحوس ہے، یہ ہفتہ بڑا منحوس ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، ہر کام میرے ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں بدلتا ہوں، غریبی امیری میں دیتا ہوں، پریشانی غم خوشی ہر چیز میں دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ انسان جب کوئی کہتا ہے کہ زمانے کو گالی نہیں دیتا ہے تو زمانہ کون ہے، کس نے بنایا؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو میں نے بنایا، تو زمانے کو کیوں برا کہتے ہو؟ انسان پر اگر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے، اگر انسان کے اوپر تنگ دستی آ جاتی ہے یا انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اس کے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہوں کی نوسط کی، اس میں زمانے کا، کسی دن کا، کسی وقت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی وقت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن صرف فرق یہ ہے کہ انسان پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک طرح کی مصیبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہوتا ہے، اللہ اس کو آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے کہ نہیں، مجھے راضی کرتا ہے کہ نہیں۔ اور ایک طرح کی آزمائش پریشانی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہوتی ہے، عذاب۔ اب کسی آدمی پر پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، اب اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے، اللہ میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں، یا پھر یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر عذاب ہے، اللہ اپنا عذاب نازل فرما رہے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں تفصیل سے فرمایا، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب کسی آدمی پر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو وہ اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر تو پریشانی کے آنے کے بعد وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے، پریشانی آنے کے بعد اس نے اللہ کو یاد کیا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بندہ یہ سمجھ لے کہ اس پر جو پریشانی آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہے، اور یہ امتحان میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے اور یہ پریشانی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی پر پریشانی آنے کے بعد وہ دین سے دور ہو جائے، وہ اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دے اور جو ہے وہ مایوسی کے کلمات کہنا شروع کر دے، جیسے ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں چمال اللہ سر آکڑی، کبھی ایسا کہتے ہیں کہ بھئی ما سر خصیشتہ نا زما کو کاروبار ختم شو، زما کو عرص ختم شو، دا آغا خبری دی چھ کم باندے اللہ خفا کی او کم سڑی باندے چھ پریشانے راگے او غم راگے او آغا سڑے اللہ طرف تا متوجہ نشو او الٹا چھ کم دے آغا فریادونا دا سے فریادونا شروع کرو چھ کم دا اللہ رب العزت کم باندے اللہ خفا کی گی، نو پوشا چھ پدے باندے دا کم آفت چھ راگلے کم بیماری چھ پیرالا نو دا سری دا اللہ عذاب دے۔ نو مونږ تاسو وګورو چې په مونږ تاسو باندې چې پریشانی راشي، په مونږ تاسو باندې لږه سخت راشي، په مونږ تاسو باندې چې لږ شانته معمولی سغم راشي، نو مونږ دا سوچو کو چې مونږ څه کوو،
که چېرته مونږ الله طرف ته متوجه کېږو نو بیا خو مونږ کامیاب یو، ځکه چې د الله د طرفه دا امتحان دی او الله خو دنیا ته رالیږلی امتحان لپاره یو. دا زمونږ ټول ژوند چې دی دا مکمل امتحان دی، دا نه ده چې یو وخت پکې امتحان وي. که الله خوشحالي راکوي نو دا هم الله د طرفه امتحان دی، که الله رب العزت څه غم راکوي هغه هم الله د طرفه امتحان دی. هر حالات چې انسان باندې راځي هغه د الله د طرفه امتحان دی. خو په دې امتحان کې چې کم سړی الله طرف ته متوجه شو، الله نه یې وغوښته ګوره په ما او پتا باندې پریشانی رااله او مونږه پاغه پریشانی کې مونږه څه کوو، خپل مرګري ته وي، خپل رشتہ دار ته وي، بل چاته وي، ګاونډي ته چېرې دا په ما پریشانی رااله دا زما ختم. هغه یو انسان دی زموږ استاد په شان، نو کېدای شي چې د روپو ضرورت یې هغه سره ډېر کومک وکړي، بل څه یو وکړي، خو یو پیره به وکړي، دو پیره به وکړي، بل پیره به هغه به وایي یاره چې ده خو عادت جوړ کو. خو لیکن الله ذات داسې دی چې هر چا له ورکول والا ذات هغه دی. مونږ ته پکار دا چې د دنیا طرف ته متوجه کېدو سره مونږ الله طرف ته متوجه شو چې څه کار پیښ شي ټول نه مخکې الله نه وغواړي، هغه نه بعد دی هغه کار وکړي، نو انشاءالله د الله په فضل هر څه به کېږي. نو خبره دا ده چې دې لپاره ایمان پکار دی. ایمان دا پکار دی چې انسان دا وایي چې یاره په ما دا پریشاني رااله دا راوستې الله دا او ختموي به هم الله، دا په ما راوستې هم الله دا ختموي به هم الله. چې دا سوچو کې نو بیا دغه نه کېږي. دویمه چې انسان شکر کول عادت جوړ کړي، چې هر صحیح هر حالت باندې انسان شکر وباسي. ټیک دا پریشانی هم راځي، غم هم راځي، هر یو شی راځي، خو لیکن انسان دا وایي چې بھئی په دې پریشانی کې به زه شکر به وباسم، زه به الله راضي کوم. نو کم سړی چې دا سوچ وکړي چې یاره زه به الله راضي کوم، نو بس دا سړی بیا کامیاب دی، دا کامیاب دی. او چې کم سړی دا عادت جوړ کو همیشه چې هر څه موجود دي او بیا هم وایي چې یاره ما سره خو څه نشته، ما سره څه نشته، یقین وکړئ چې هغه سړی چې دی هغه هیڅ کله هم نشي کامیابی دی، هغه سړی هیڅ کله هم نشي کامیابی دی. بني اسرائیل کې 3 کسانو، یو کس چې کوم دی د سر نه بالکل ګنجې و، ویښته نه وکړي، او بل سړی چې و هغه ړوند او دریم چې و هغه باندې یو مرض و، هغه ته وایي کوړ مرض. هغه داسې لکه چې بدن کې په هر ځای کې چې کوم دی لکه بیماري وه او ټول بدن چې کوم دی بالکل ګډوډ. نو د دو الله رب العزت د طرفه امتحان وخت راغی، الله رب العزت دو لپاره یو فرشته راولېږله او فرشته راله هغه ورته ووې یو ته ووې چې ستا څه خواهش دی، ته څه غواړې، ستا څه داسې څه تمنا شته چې زه الله نه وغواړم چې ستا پوره شي. هغه وی ګنجي ووې چې زما په سر ویښته نشته، زما د الله رب العزت نه دا دعا ده چې الله دې مال دا ویښته دغه کی، ځکه چې زه چېرته هم زمونو خلک ما په پورې ډېر دغه کوي، خنداګانې کوي، یو ډېر بد را پته. نو هغه ملایک هغه لپاره دعا وکړه، الله رب العزت ول ویښته هم ورکړه او بیا هغه له چې کوم دی بیزې ورکړې، یو څو بیزې الله رب العزت ول ورکړې د خپل د غیب خزانو نه. او هغه سړي ورته ووې چې دا واخله الله دې تعالی دې کې برکت واچي. بیا دویم سړي له لاړ، نو هغه ته ووې چې بھئی ستا څه تمنا ده، ته څه غواړې چې څه ماته دغه شي. نو هغه وایي داسې کار دی چې زړون دی ما او زه دنیا نشم لیدی او اسم هم نه لیدلی په دنیا کې چې دا دنیا څنګه ده، الله دا دنیا څنګه پیدا کړې ده. زما د په زړه دا ارمان دی چې الله دې مالا دا سترګې راکړي، الله دې مالا سترګې راکړي چې زه دا دنیا وګورم. نو هغه ملایکه هغه لپاره دعا وکړه چې الله دې تعالی سترګې درکړي. الله پاک چې کوم دی هغه سترګې ورکړي. دغه شانتې دغه ساروو کې دغه چې کوم دی ولا غواګانې ولا ورکړي او هغه ته وایي چې زادا سره وا الله دې تعالی دې کې برکت واچي. او دریم چې کوم هغه سړی هغه باندې کوړ مرض لګېدلی و، بدن یې خرابېدو، نو هغه بس چې لاړ هغه ته ووایي، نو هغه هم دغه شانتې ووایي چې زما دا تمنا ده چې زما دا بیماری دې ختمه شي. نو فرشته هغه لپاره دعا وکړه، هغه بیماری هم ختمه شوه او دغه شانتې هغه له اوښان ورکړه. اوس الله رب العزت د دوی امتحان اخلي. لږ موده پس بیزو والا چې و هغه سره د بیزو ډېر غټ دغه چې کوم دی که نه یو قسم لکه هغه فارم غوندې شي، یو 50-60 بیزې جمع شوې. دغه شانتې چې کوم دی غواګانو والا سره هم ډېر زیاتې شوې، اوښ والا چې و هغه سره دغه شان شوې. نو اوس الله رب العزت د دوی امتحان هغه فرشته بیا راله، فرشته راله هغه ورته ووایي داسې کار دی چې ای د الله بنده زه چېرته روان یم په لارې او زه مسافر یم او داسې کار دی چې ما سره د خوراک څه نشته او تا له
الله رب العزت دومره دا انعامات درکړي دي او تاسو سره هم مخکې سم نو د سکارو کا چې د بيزو کې یو دو بيزه مال راکا یو به زه اخرم یا یو به ځان له خرڅ کم ځان له بسلاري صدقه وکم نو هغه وته وې چې ستا مازه خراب دي دا ولې دا خو مال الله رب العزت دا خو ما په خپل مهنت کړی دی لکه دا الله نه شکر کړم مال خو چا سره نه دی راکړي دا خو ما سره شروع نه داسیو په ما خو څه پریشانی نه دراغله دا خو زماو هغه ملائکه ته وې چې دا څنګه چې مخ کې وي الله دې هغه شان بیا کړ هغه سړي باندې هغه شان ویخته بیا وګرځید هغه ارسه ته غرق شو ارسه ختم شو دغه شانته دویم بس لاړ هغه دغه شانته ناشکری وکړه هغه نه مار سواغ شو چې دریم لاړ نو هغه وې چې بالکل خبردار چې ما سره خو هیڅ نو په ما پریشانی هم په ما بیماری هم او تشلاسما او الله رب العزت دغه شانته یو د الله نیک بنده راغلو دغه په دعا باندې الله مال ار سره کړی دي بالکل چې سدي پکاري وېسا چې سدي پکاري واخلا نو هغه ملائکه ته وې د سکار دی چې زمای سم نه دي پکار وزه الله ستا امتحان لپاره را لګلو ما خدا دو نور کسان چې کوم هغه د الله ناشکر خلقو او هغه د الله ناشکری وکړه الله رب العزت چې کوم دی هغه له صبر کړیو هغه ته ارث واپس واغسته او تا د الله شکر ادا کو دیو جبان دی الله رب العزت دې دلا د کې نور برکت واچي او الله تعالی 10 زیات کی چې ته سوچ هم نشي کوله نو دا یاد وساتئ ورونو دوستانو چې دا دنیا ژوند چې دی کنه دا دنیا ژوند ته خود ګوره مونږ سره هیڅ نو او چې زوبم بیا هم سنئ خو چې دا کم وخت کې مونږ سره سشتا په دې کې چې د الله شکر وباسو الله به ارث راکې خو دې کې حسد نه دی کول پکار حسد یو داسې بیماری ده چې دا د انسان نیکیان هم ختمي او د انسان مالم ختمي دا نه دا چې صرف نیکیان ختمي انسان مالم ختمي ان حسد څه ته وي حسد ته وي چې بھئی زه ګورم چې د فلان کې سړي سره دومره غټ کور دی نو زویم چې د سره دا کور ولې دینه دا کور ختم شي د قرضدار شي د دا کور خرڅ کی او دا کور ماته ملاو شي دا څه کور ماته ملاو شي دته وي حسد دا جایز نه دی دا جایز نه دی یو غیبتا غیبتا څه ته وي یو خو غیبت کنه غیبت خو یو ګناه ده یو غیبتا عربي کې ته وي هغه دا دی چې انسان دا دعا کوي چې الله دا فلان کې لتا دمرا ځواني ورکړي دا الله دا ځواني معلوم راکړي دې سره دی ومي د په ځواني کې برکت واچي معلوم راکړي الله دله دمرا دولت دی ورکړي دی دله نور عمر کې او معلوم دغه شان دی دولت راکړي الله دله د دمرا غټ کور ورکړي دی الله سب دغه چکم د در په در ګرځما الله تا خپل فضل سره ستا په دربار کې خو کمې نشتا الله ته معلوم دغه شان دی کور راکړي دله نور برکتونه نصیب کې دا جایز دا جایز ده ځکه جایز ده چې د کې د بل سړی څه دغه نشته دی بد خوخول نه دی الله رب العزت د بل سړی په بد خوخول ډیر خپکی چې د بل سړی به بد نه خوخه ځکه چې دا ټول انسانان الله پیدا کړي دا مخلوق ټول الله جوړ کو چې ټول مخلوق الله جوړ کړي نو په دې کې چې یو انسان چاته سپک نظر کوي یا چې کم دی چا سره حسد کوي یا چې کم دی په چا باندې دغه کوي کبر کوي بس دا سره د الله نه دی خوا دا سره د الله نه دی خوا خو دا تاسو وګورئ چې کم سړی هم داسې عادت جوړ کو هغه نه په دې دنیا کې کامیابی دي شي او الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي د آخرت عذاب نه آخرت کې به هم داسې سړی ډیر بد حال کې وي ډیر بد حال کې وي دیو باندې کوشش دا پکار دی چې انسان د نیکی کولو سره سره د ګناه نه ځان بچ کولو کوشش وکړي آخري خبره کوم او خبره ختموم تاسو ګوره تاسو کې ډیر خلک هغه ناسي چې هغه کاروبار سره تعلق ساتي د کاروبار یو اصول دی کاروبار یو اصول دا دی چې هر انسان چې کله کاروبار شروع کوي نو هغه صدای سوچ کوي ټول نمک دا سوچ نه کوي چې ما د ګټه راتله شروع شي هغه شروع کې دا سوچ کوي چې 10 کار شروع زو کوم چې تاوان پکې نه چې تاوان نو ګټه به خامخا شروع شي چې تاوان نو ګټه به خامخا شروع شي خو لیکن یو کس دا څه دی چې هغه لکاو روپے دروازه ګټي خو لکاو روپے روزانه تاوانم کوي نو داسې کاروبار به اس کله بم نه چلیږي نه به خوښي دغه شانته په شریعت کې دادا چې یو د نیک کار کول او یو د غلط کار نه ځان ساتل نو غلط کار نه ځان ساتل دا نیک کار کول نه غوړه دی غوړه داسې دی چې غلط کار نه یو سره بچ کیږي نو هغه خامخا نیکی طرف ته راځي زه اوس دا وایم چې یاره زه دروغ نه وایم چې دروغ نه وایم نو بیا به څه وایم خامخا به رښتیا وایم دروغ نه میزان بچ کو خامخا به رښتیا وایم چې رښتیا مې وینم ثواب هم دی نیکی هم ده او الله د طرفه اجر هم ملاویږي دغه شانته زه دا سوچ کوم چې بھئی زه بغلا نه کوم چې زه غلا نه کوم نو خامخا به حلاله روزه ګټم خامخا ځکه چې ضرورت دی کنه بیا به خامخا زه دا سوچ کوم چې بھئی زه به چا سره دوکه نه کوم زه به چا سره فراډ نه کوم نو چې چا سره فراډ نه کوم نو بیا به خامخا به څه کوم خامخا به نیکی کوم زه دا سوچ کوم چې زه به چاته بد رد نه ویم چاته سپک به نه ګورم چاته به کنزل نه کوم
نو بیا به خامخا څه کېږي چې زه غلط کار نه کوم نو خامخا به زه ښه اخلاق به سره به خبره کوم چې بل چا سره ملاوېږم زما اخلاق به ښي او بل چا سره چې ملاوېږم نو زما چې کوم دی ملاوېدل سره ډېر په اخلاق به ډېر ښه طریقه باندې به نو دا هغه کارونه دي چې کوم یاد ساتل پکار دي. روایاتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام سره ناست یو وخت کې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته ترغیب ورکو بیان کو په دې کې د یو کس تذکره وشوه اوږده خبره زه مفهوماً عرض کوم چې غریب سړی څوک دی غریب نو صحابه کرام عرض کو چې یا د الله پیغمبر غریب سړی هغه دی چې هغه سره د خوراک څه نه مال دولت سره نه کور نه نور څه نه پیغمبر علیه السلام مو فرمایل نه غریب دا نه دی زما د امت غریب هغه سړی دی چې کم سړی به چې کله په قیامت پر ورځ به راځي نو هغه سره دومره نیکیان وي لکه څومره چې غټ غټ غرونه دي د غرونو عمره غټ غټ نیکیان وي دومره نیکیان دومره نیک اعمال وي سره خو چې کله حساب وخت به راځي نو هغه به په دنیا کې چاته به کنزل کړي د چا به غلا کړي او چاته به سپک ویلي چا سره به دوکه کړي او چا سره به زیاته کړي نو د حقداران به راځي او یو به راځي او د نیکیانې به اخلي د چې څومره زیاته کړي دومره داغه د حساب نیکیانې الله به فرشتو له حکم ورکړي چې د نیک نامه اعمال نو باسي او هغه لا ورکړي داسې کېده داسې حال بشي چې د نیکیانې به ختم شي او نور لا کسان به پاتې هغه به وي چې مونږ حق لا پاتې دی په دې باندې نو بیا به الله حکم ورکړي چې د سکارو کوي چې د هغه خلکو ګناهونه په دې سړي باندې واچوي چې چا سره د زیاته کړي دی داغه ګناه راواخلې د پکاته کې واچوي نو بیا به د سکیږي چې دا سړی چې غرونو عمره نیکیانې بکړي غرونو بیا به سکیږي نو د نیکیانې به هم ختم شي د پردو کسانو ګناهونه به هم په دې راشي او الله به حکم ورکړي چې دا سړی دا تاسو ونیسئ او جهنم کې داخل کړي نو تاسو سوچو کې الله رب العزت زموږ تاسو داسې کار نه حفاظت وکړي نو دا یاد ساتل پکار دي چې د چا بد نه دي خوښول پکار دویم نمبر باندې چاته بد رد نه دی ویل پکار او د هر سړی ښه خوښول پکار دي او دا کوشش پکار دی چې الله دې مانه داسې کار واخلي چې الله دې مانه خفه نشي چې انسان مې خفه نه کو نو ان شاء الله الله به مانه راضي نو چې او یو بل خبره د انسانو داسې کار به هم نه کوو چې د انسان خوشحالول لپاره الله خفه کو د انسان خوشحالول لپاره موږ غلط کارونه شروع کو نه انسان به هغه ځای کې خوشاله چې کم ځای کې د الله نه تانه نه خفه کېږي کم ځای کې چې الله تانه خفه کېږي په هغه ځای کې د انسان خبره به نه منې هغه ځای کې د الله خبره به منې الله خبره چې دی ومنله نو انسان که تانه خفه هم شنو پروا نه کوي خو لیکن یو انسان سره به زیاتې نه کوي چې زیاتې دی نه کو د الله رب العزت په فضل یو انسان دا وایي که نه چې زما نیکیانې دومره نیکیانې به الله وله ورکوي چې د نیکیانې ختمېدی نه شي خبره په دې ختمه او بعض خلک دا خبره کوي چې یاره زما په رزق کې برکت نه راځي زما په کور کې برکت نشته او زه چې کوم دې څه ګټم نو هغه بس ختم شي چې څه ګټم هغه سټم لکه هېڅ پاتې کېږي نه د څه حال دی نو دې لپاره یو عمل تاسو ته ښیم انشاءالله العزیز د الله په فضل کور کې به هم الله برکت راکوي رزق کې به هم برکت راکوي خدا دې چې دې سره اولنی شرط دا دی چې 15 وخته مونځ کوي 15 وخته مونځ ضروري دی کم سړی چې مونځ نه کوي دا هغه سړی په رزق کې هېڅ کلم برکت نشي راتلی 15 وخته مونځ دې سره عمل دا دی چې روزانه سار مانځه ټایم کې سار مانځله چې سړی پاسي نو لاول 2 رکعاته سنت به کوي 2 رکعاته سنت چوکړه نو سنتونه پس او فرضونه مخکې سار مانځه 4 رکعاته دي 2 رکعاته سنت او 2 رکعاته فرض نو سنتونه رستو او فرضونه مخکې یو سلو یو پیره 101 پیره ٹھیک شو دا ویل دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله کم سړی چې یو سلو یو پیره ارز سار سنتونه رستو او فرضونه مخکې دا وي او دا عمل دا چې کوم دی مکمل خپل وظیفه جوړ کی ان شاء الله دا الله په فضل الله به دې سړی لا اغه زین رزق ورکړي چې دې سوچ هم نشي کوله نو دا به کوشش کوو کنه بالکل آسان عمل دی دا ټکیم دومره آسان دی چې هر سړی لورسي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله یو سلو یو پیره الله رب العزت دعا د الله پاک موږ تاسو چې کوم خبره وکړې لو کوم واورې د الله دې موږ ته په دې خبر باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.